بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. نو مونږه د الله تعالی د صفاتو ذکر شروع کړو چې پای کې مونږ ویلو قدیم یو د الله تعالی ذات دا صفت دا غیر قدیم. نو مکه چې کله مونږ وی چې الله تعالی ذات ته د واجب الوجود ذات ته، نو د واجب الوجود نه د قدیم دا معنا ضمناً معلومه شوله، خو دلته کې مصنف تصریح وکړه په دې باندې چې دا قدیم د الله تعالی صفت چې نه دا یو قدیم دی، دغه چې هغه واجب ذاتی دی. بیا دا چې د واجب او د قدیم په منځ کې کم نسبت دی، نو په تیر سبق کې مونږ دغه نسبت ویلو چې په دې کې درې قولونه دي. بعض علما کرام فرمایي چې په واجب او قدیم دا دواړه مترادفین دي او په دې کې نسبت د ترادف دی. خدا خبره وای غلطه ده، ځکه چې ترادف خو دې ته وایي چې د دواړو تعریفونه یو شان دي، لکه قعود او جلوس. موږ وایو قعود او جلوس دې دواړو په منځ کې ترادف دی، ځکه د قعود او د جلوس مطلب یو دی. خو د دې قدیم او د واجب مطلب او تعریف یو نه دی، بلکې قدیم خو هغه ته وایي چې هغه مسبوق بالعدم نه وي، مسبوق بالعدم نه وي، او واجب هغه ته وایي چې هغه په خپل ایجاد کې بل چاته محتاج نه وي. لہذا دواړو تعریفونه بدل دي، نو نسبت ته ترادف په پکې کېدای نشي. بیا او جمهور علما کرام فرمایي چې د دې دواړو په منځ کې عموم خصوص نسبت ده، چې په دې کې دا قدیم دا عام ده او واجب دا خاص مطلق ده. واجب صرف او صرف د الله تعالی ذات ده، او قدیم لکه څنګه چې د الله تعالی ذات دي دا شان دي د الله تعالی صفات هم. بیا په دې باندې اعتراض دار راځي چې دلته کې تا د الله تعالی ذات هم قدیم کو او د الله تعالی صفات دي هم قدیم کړل، نو تعدد د قدما راغی. نو وایي تعدد د قدما هله ناروا دی چې کله ذوات قدیمه راشي، یعنی ذاتونه ډیر راشي، او دلته ذات د الله خو یو دی او صفات ډیر دي، او صفات الله تعالی ذات چې وي صفات ډیر، نو په دې باندې تعدد د قدما ناراضي. دریم قول بګي د امام حمید الدونی زریری او د تابعین دي، دوی چې دا وجوب او د قدیم په منځ کې نسبت هغه نسبت د تساوی دی. ځکه و چې کم یو قدیم وي نو د هغې لپاره دا خبر ضرور دی چې دا به واجب لذاته وي، او که دا واجب لذاته نشي نو دا بیا جایز لذاته وي، او جایز لذاته مطلب دا دی چې دا مخکې چاته محتاج دی، محتاج دی، او کم څه چې محتاج وي هغه قدیم نشي کېدی، هغه به حادث وي خامخا، نو نسبت د تساوی دی پکې. بیا دې خلکو اعتراض کړی دی په ځان باندې چې لکه یو دا خبر لولې څه کوي، وایي کم څه چې قائم به ذات نه وي، کم څه چې قائم به ذات نه وي، نو متکلمین د دې نه تعبیر کوي په معنا سره چې دا څه معنا دی، دا ذات نه دی چې قائم به ذات نه، هغه ورته وایي چې دا کم څه چې قائم به ذات نه، نو دوی ورته معنا وایي. او فلسفه دغه څه عارض وایي، کم څه چې قائم بالغیر وي نو فلسفه ورته څه وایي، عارض وایي، او دا ورته څه وایي، متکلمین ورته معنا وایي. لکه صفات د الله تعالی چې دي، نو صفات د الله تعالی په الله تعالی پورې قائم دي کړه، قائم بالذات نه دي، قائم بالغیر دي، نو هغه وایي چې دا عارض دي فلسفه وایي، او متکلمین دا څه وایي چې دا څه دي، معنا ده. نو چې کله موږ دا صفات واجب لذاته موږ وایي چې دا صفات واجب لذاته نه دي، نو دا هغه عدم محل دا هغه بقا چې دا ضروري ده، صحیح ضروري ده، دا هغه د عدم محل او بقا د ضروري ده. نو چې دا بقا شو کنه، نو بقا هم یو معنی ده، بقا هم سره یو معنی ته چې دا واجب لذاته بقا به همیشه لپاره وي. چې کله صفات ته موږ واجب لذاته وي کنه، نو واجب لذاته دي ته ویل کېږي چې دا هغه عدم محل وي او بقا همیشه وي، بقا یې وي همیشه وي. نو صفات هم یو معنا ده او بقا هم یو معنا ده، یا صفات هم قائم بالغیر دي او بقا چې دا هم قائم بالغیر وي، نو صفات هم معنا شولا او قائم بالغیر هم سم بل معنا شولا. او دلته کې قیام العرض بالعرض راغی، یا قیام المعنى بالمعنى رااله، او قیام المعنى بالمعنى چنده محل ده. لکه پوه شو باندې لاول خو موږ دا وایو چې معنا او عرض څه ته وایي، نو کوم څه چې قائم بالغیر وي، یعنی بخپل باندې به ذات قائم نه وي بلکې بغیر سره قائم وي، نو فلسفه ورته عارض وي دی قائم بالغیر ته، او متکلمین ورته څه وایي، معنا وایي. په دې باندې پوه شوئ. اوس اعتراض دا دی چې کله موږ وایو چې صفات لکه مخکې دې خبره کوو شول که نه،
چې صفات الله تعالی واجب لذاته دي چې واجب لذاته ته ونه مني نو جایز لذاته به مني کنه او چې جایز لذاته مني نو هغه حدیث پر راځي قدیم بیان حدیث پر راځي نو په دې باندې اعتراض داره چې دا صفات دا هم یو عرض ده هم یو معنا ده او چې کله تاوی چې دا صفات واجب لذاته دي نو دې مطلب دا شو چې دې عدم محال ده یعنی په دې باندې تر دا عدم ناراضي او بقا د دې ضروری ده نو بقا هم معنا ده بقا هم عرض ده او صفات هم عرض ده صفات هم معنا ده نو دلته قیام العرض بالعرض راغی او قیام المعنى بالمعنى رااله او قیام المعنى بالمعنى قیام العرض بالعرض ده محال وي خبره باندې پوه شئ تاسو خبره باندې پوه شئ نو جواب داره چې قیام العرض بالعرض قیام المعنى بالمعنى دا په هغه وخت کې لازمېدو چې کله دوه سيزونه وي یو قائم وي او یو مقام به وي یو قائم او یو سوي او دلته دا صفات او دا غي سره بقا دا یو سیز د جدا جدا سيزونه نه دي نو لهدا دلته دا محل نه دي پوه شو مې باندې ها اعتراض باندې پوه شو لگا اعتراض لکه مخکې د امام حمید الدین زریری دا خبر وکړه لګا نه چې جدید باندې په منځ کې تساوی دی د قدیم او د واجب په منځ کې سره تساوی دی ځکه وایي چې کم څه چې قدیم وي نو هغه واجب لذاتی به خامخا وي واجب لذاتی دي ته و چې دا غیر همیشه نه دی او همیشه وي بقا بنا دغه بنا راځي عدم بنا راځي نو واجب لذاتی خو دې ته وایي چې هغه دغه عدم محالوي او بقای ضروری وي نو دا صفات هم یو عرض ده او دا بقا هم یو عرض ده نو دلته قیام العرض بالعرض راغی او قیام العرض بالعرض دا راواله نو دا حل نه راواله چې کله پرې کې دا جدا جدا سونه دا وای به زمکه وای ثم اعترضوا بیا دې دوی اعتراض کړی دا کسانو چې دلیل نه ولای کنه پرې باندې امام ابي الدين زريري او دوی اعتراض کړی بان صفات چې دا صفات د باري تعالی لو كانت واجبه لذاتها کچری دا واجب لذاته شي لكانت باقيه نو دا باقی وي نو دا باقی شو والبقاء معنا او بقاء هم یو معنا ده بقاء هم یو معنا ده او صفات هم صدا یو معنا ده معنا ورته متکلمین وای او فلاسفه ورته سوي عارض ورته وای څورته وای عارض ورته وای فيلزم قيام المعنى بالمعنى نو لازمي دلیل قیام د معنا په معنا سره او قیام المعنى بالمعنى قیام العرض بالعرض دا سره محال له نو جواب ورکړه فاجابوا نو جواب ورکړه بان كل صفه چې هر یو صفت فهي باقيه ببقاء چې حکم باقی ده په بقا سره هو نفس تلك الصفه هغه نفس دغه صفت ته انده جدا صفت نه لري یعنی دا به حاله نارواوي چې کله قائم او مقام به دا جدا جدا شونه وي عدل کې قائم او مقام به دا دوانه یو دي یعنی مطلب دا کنه چې دغه صفت ته دغه صفت بقا دا عین صفت ده یعنی د صفات دي استمرار ته بقا ویلا چې صفات همیشه دي ته بقا ویلا یعنی دا جدا جدا سیس نه لري پوه شو به معنی بیا وهذا كلام في غايه الصعوبه وکدی دا موږ سوچ کو کنه دې ته وګورئ ماته وای کته د جمهور دا قول اخلي جمهور وای چې قدیم او واجب دا دوانه چې نه داسري قدیم عام مطلق ته او واجب چې نه داسره خاص مطلق ته نو کته جمهور قول اخلي نو تعدد د وجبا لازميږي تعدد د قدما لازميږي او کده امام حمید الدین زریری دا قول اخلي نو بیا ولکه دغه برازي قیام المعنى بالمعنى برازي لکه پوه شو په باندې نو موږ وایو چې موږ د جمهور د اقوال غستل لري او کته موږ ته په جواب کوي چې تعدد د قدما راځي نو وایو تعدد د قدما په هغه وخت نه راواله چې کله ذات قدیمه چلندا دی او دلته ذات چلندا یو دی نو چې وهذا كلام في غايه الصعوبه وای چې دا کلام ډېر په ګرانوالي کې دی په مشکل کې دی دا یې دغه چې قدیم چې نه نو دا په دې کې من کم نسبت واخلو نو یې کتابه کې د دغه د اقوال اخلي د متأخرین امام حمید الدین زریری راو دا نو یې کته واجب لذاتی ونه مني جایز لذاتی به مني کنه او چې جایز لذاتی ومني نو بیا هغه حدیث نشي کېدای دا جایز لذاتی دي ته چې باغ باندې دغه راځي عدم به راځي نو دا بیا حدیث بیا قدیم ناراضي او کته لري دغه د اقوال اخلي د جمهور د اقوال اخلي نو بیا به تعدد قدما او برازي پوه شئ وهذا كلام في غايه الصعوبه او دا کلام په ډیر ګرانوالي کې دی فان القول بتعدد الواجب دغه قول په تعدد د واجب سره چې دی واجب لذاتی ډیر دي نو منافي للتوحید دا منافي دی رسو
د توحید الګه پوه شو به باندې دا د چا د جمهور قول دی کنه الګه دا جمهور قول دی کنه او والقول بامکان صفات او قول په دې باندې چې دا صفات دا ممکن دي ينافي قولهم دا منافي دي قول چې بأل كل ممکن فهو حادث چې هر ممکن هغه حادث وي نو کدا ته ممکن واخلې نو دا بیا حادث بشي دا لکه امام حمید الدین زریری نو موږ ورته جواب کې سو جواب ته نه لیکل په دې اشیاء کې لیکل جواب دا دی چې زمونږ مقصود هغه د جمهور قول له د جمهور قول له چې واجب دا خاص مطلق دی او قدیم دا عام مطلق دی او کته چې تعدد د وجبا ورزي نو تعدد د وجبا په هغه وخت ناروا لري کله چې ذات قدیم وي ذوات قدیمه ډیر وي او د لګي ذوات قدیمه دا لګ دي دا یو دی ذات قدیمه یو دی او صفات ډیر دي او چې ذات یوي صفات ډیری نو او قدیم نو په دې باندې دا ناروا نه دي پوه شئ اوس په کې بعضی کسان وایي چا دا جواب کړی دی کنه چې دا لاول دا آیت کوي چې قدیم په دوه قسمه دی یو قدیم بذات یو قدیم بزمانی دی یو قدیم ذاتی یو قدیم زمانی او حادث هم په دوه قسمه دی یو حادث ذاتی دی او یو حادث زمانی دی قدیم په دوه قسمه دی قدیم بذات او قدیم بزمان او نمبر 2 حادث بذات او حادث بالزمان قدیم بالذات دې ته ویل کېږي قدیم بالذات دې ته وایي چې په خپل وجود کې چاته محتاج نه وي قدیم بالذات دې ته وایي چې په خپل وجود کې چاته محتاج نه وي او حادث بالذات دې ته وایي چې په خپل وجود کې چاته محتاج وي دا وقایت کوي قدیم بالذات او قدیم بالذات قدیم زمانی قدیم بالزمان حادث بالذات حادث بالزمان نو دا قدیم بالذات او حادث بالذات دا دوانه دی ولټ دي او قدیم بالزمان او حادث بالزمان دا دوانه دی ولټ دي نو قدیم بالذات ته وایي چې په خپل وجود کې چاته محتاج نه وي او حادث بالذات ته وایي چې په خپل وجود کې چاته محتاج وي قدیم بالزمان ته وایي چې مسبوق بالعدم نه وي مسبوق بالعدم نه وي او حادث بالزمان ته وایي چې هغه مسبوق بالعدم وي الګه پوښوي ما تاسو وې ما ته وګورئ لګټه قدیم ذاتی او حادث ذاتی یا قدیم بذات حادث بذات دا دوانه دی بل الټ دي او قدیم بزمان یا قدیم زمانی یا حادث بزمان حادث زمانی دا دی بل الټ دي قدیم بذات ته وایي چې هغه په خپل موجودو کې چاته محتاج نه وي او حادث بالذات ته وایي چې په خپل وجود کې غیر د محتاج وي او حادث بالزمان دی ته وایي چې هغه مسبوق بالعدم وي او قدیم بالزمان چې هغه مسبوق بالعدم نه وي هغه پوه شو به باندې نو دا وایي دا علما کرام چې دا من وایي چې صفات د الله تعالی قدیم دي صفات د الله تعالی قدیم دي او نو دا قدیم دي د زمانه په اعتبار سره قدیم بالزمان دي او حادث بالذات دي قدیم بالزمان او حادث بالذات دي هغه پوه شوي صفات د الله تعالی قدیم بالذات قدیم بالزمان دي قدیم بالزمان څه ته وایي چې مسبوق بالعدم نه وي نو مسبوق بالعدم خو نه دي او حادث بالذات دي یعنی په خپل پیدایش کې غیر تا نو چې کم کسان ورته ویلي دي چې دا قدیم چې نه دا صفات قدیم دي نه په دې معنی سره اخلي هي په دې معنی سره اخلي چې دا قدیم بالزمان دي قدیم ذاتی نه دي بلکې سری قدیم بالزمان دي اګم کسان چې دا حادث دي دا صفات د الله تعالی حادث دي نو هغه د حدیث کوم معنی اخلي حادث ذاتی چې مسبوق بالعدم یعنی په خپل دای کې غیر ته محتاج وي پوه شو به معنی دومره ورته دا خبره دا وکړه لکنه چې دا قدیم په دوه قسمه او حادث په دوه قسمه دي نو دا بهر سی وی چې کله ما ستاره تقسیم منله نو دا تقسیم د فلسفو په نسبت دی چا په نسبت دی د فلسفو په نسبت دی او دغه چې کوم دي متکلمین از اثر نه دا تقسیم مننو او بس وی یو قدیم دی او یو چې نه دا حادث دی قدیم چې نه دا لکه دا ته مسبوق بالعدم چې مسبوق بالعدم نه وي او حادث ته چې مسبوق بالعدم وي پوه شئ او صفات د الله تعالی چې دا قدیم دی په دې اعتبار سره په دې پوه شئ نو دا خبره وګڼئ وای فإن زعموا کچره داخله ګومان وکي چې انها قدیمه بالزمان
چې دا صفات د الله تعالی قدیم دي خو د زمانه په اعتبار سره قدیم به زمان څه ته وایي په خپل باندې بمانه عدم المسبوقیه بالعدم په معنا د دې باندې چې مسبوق بالعدم نه وي چې مسبوق بالعدم وهذا لا ينافي الحدوث الذاتي او دا منافی نه ده حدوث ذاتی حدوث ذاتی ته وایي بمعنى الاحتياج الى ذات الواجب چې دا په خپل وجود کې غیر ته محتاج وي لکه پوه شو به باندې نو یې باج کسان وې دا ویلي دي کنه چې دا صفات قدیم دي او دا قدیم معنا اخلي قدیم بالزمان او چې کوم حدیث دي نو هغه د حدیث نه معنا اخلي حدیث ذاتی لکه پوه شو به باندې فهو قول واذا قول بما ذهبت اليه الفلاسفه شديده تري رسوكو فلاسفه من انقسام كل من القدم والحدوث چاغو تقسیم کړی د هر یو د قدم او د حدوث الى ذاتي او زماني ذاتي او زماني ته خدا زمونږ په نسبت باندې ندي وفيه رفض لكثير من القواعد او بدی کې ډیر قاعدونه انکار کول راځي وسياتي لهذا زياده تحقيق ان شاء الله تعالى او د دې په تاسو ډیر تحقیق راځي چې د کوم عقایدونه په دې کې چې نه دا کته قدیم ذاتی او قدیم زمانی او دا په کې توغلي نو کم دغه نه راځي نو ان شاء الله رسول الله تعالی یو صفت را روان دي او هي لا هو ولا غیره فلا هو ولا غیره کې بیا د دې تحقیق دا براشي لکه پوښتنه به باندې لکه پوښتنه به باندې په اخرنه خبره باندې پوښوي چې بعض کسان دا خبره کوي چې واجب صرف او صرف د الله تعالی ذات ته او قدیم چې دا عام دي نو په دې باندې اعتراض او چې لکه کم چې چیرې صفات دا ذات د الله تعالی قدیم دی واجب چې دا هم قدیم دی ناغو د پاره ځان دا کوي چې الله تعالی دا صفات دا قدیم دي او دا حادث نو قدیم دي په دې اعتبار سره چې دا قدیم به زمان دي او حادث په دې اعتبار سره چې دا حادث ذاتی دي ما تاسو د قدیم دوه قسمونه الاول یادول دي حادث دوه قسمونه یادول دي قدیم به ذات او قدیم به زمان او حادث به ذات حادث به زمان قدیم به ذات څه ته ویل کیږي چې په خپل وجود کې غیر ته محتاجه نه وي او قدیم به زمان څه ته وایي چې په خپل وجود چې مسبوق بلا عدم نه وي او حادث به ذات چې په خپل وجود کې غیر ته محتاج دي لکه پوه شو مې باندې نو صفات الله تعالی قدیم دي په دې اعتبار سره چې دا قدیم به زمان دي قدیم به زمان دي یعنی مطلب یې سره چې مسبوق بلا عدم دي لکه پوه شوي سری مسبوق بلا عدم نه دي مسبوق بلا عدم نه دي او دا دغه حادث ذاتی دی په دې اعتبار سره چې په خپل وجود کې غیر ته محتاج دي یاد بشي دا ها پوره ده نو ګور نن موږ درې خبرې وکړلې یو خو دغه چې دریم قول کم امام حمید الدونی زریری کړو نو بای باندې اعتراض راغی چې ته چیرې دا صفات د الله تعالی دا واجب شي نو او نو دا واجب خو دې ته ویل کېږي چې هغه له آدم چې دا محال وي او بقا ول ضروری وي نو صفات هم یو معنا ده او بقا هم یو معنا ده قیام هم عارض ده او صفات هم عارض دي نو قیام العارض بالعارض یا قیام المعنى بالمعنى راځي او دا محال دي هي قیام المعنى بالمعنى به حل راتله چې کله راځو سوزونه قائم او مقام به جدا جدا سوزونه او دلته دا یو څه ده دغه صفات غوړ دي هغه استمرار ته بقا ویل کېږي نو لهدا دا اعتراض پکې نشته بیا وایي چې چا پکې دا خبره کړې ده چې دا کلام ډیر زیات مشکل دی چې هر د قدیم په باره کې مونږ سو وایو دا مونږ واجب نه واخلو او کده نه واخلو نه کته د متکلمینو دا جمهور دا قول اخلي نو تعدد د قدما ورزي اگر دې بل قول اخلي د امام حمید الدین دا نو بیا به دا ممکن نه او ممکن چې دا حدیث په یودات باندې صحیح دي مونږ وایو د جمهور دا قول دی واخله او تعدد د وجباو چې دا راځي نو مونږ وایو دا باغ پدې کې نشته لري ځکه تعدد د ذوات قدیمه او محل او تعدد د صفات قدیمه او محل نه دي بیا درېم موږ دا خبر وکړه چې لکه بعض کسانو په کوي دي چې صفات د الله تعالی قدیم دي په دې اعتبار سره چې ورته قدیم ویلي دي نو چې د قدیم نه مراد قدیم زمانی دي او چې ورته حدیث ویلي دي نو چې د حدیث نه مراد حدیث ذاتی دي ځکه چې د قدیم او د حدیث دوه قسم دي بنګ وایو دا خبره د فلسفه په نسبت باندې دا او زمونږ په نسبت باندې دا خبره نشته زمونږ په نسبت باندې خو صرف دا یو خبره ده چې صفات د الله تعالی قدیم دي او حادث نه دي لکه پوه شو به معنی ها موږ صرف دا یو خبره کوو چې قدیم دي ته ویل کېږي چې مسبوق بلا عدم نه او حادث دي ته چې مسبوق بلا عدم او دا تفصیل چې د فلسفو په نسبت باندې او کدا ته ومني نو ډېر قواعد په پکې هغه نو پکې انکار راشي ری پوه شو پاړو شوی